یو کس وایي چې د عطر لګولو سنت طریقه څه ده؟ عطر لګولو هم څه خاص طریقه نشته، لیکن بعضې خلک عطر راواخلي نو په ترخ کې ولګوي، نو ترخ کې لوی لوی ویښتې او د هغې نه څخه بوی روان وي ډډوزې، او دا ښه عطر ورته کله کله زه بل چاته عطر ولګوم نو ما سره عود وي، نو چې زه ورته هغه ولګوم نو دی په ترخونو کې ولګوي. لکه په ترخونو کې هغه خو دې ټول ضایع کړل، ځکه ترخ نه خو بوی ځي څخه، نو چې ښه بوی د څخه بوی سره یو ځای شو نو عموما نتیجه د اخص تابع وي، نو هغه بدبویي به غالب شي، نو زما هغه عطر دې ضایع. نو ترخونه دا د عطرو لګولو ځای نه دی. البته روایاتو نه معلومیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به مسلمانانو هم او غیر مسلمو هم عطر په سر کې لګول په ویښتو. بخاری شریف کې حدیث ته ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حج ته تیارېدو، احرام یې تړلو، د نیت نه مخکې غسل یې وکړو مبارک، نو ما ورته عطر ولګول، او کوم ځای مې ولګول؟ دغه مفرق راس کې د سر د منځنۍ کرښه چې ده مانګ په دې کې مې ورته ولګول. هغه زمانه کې به عطر جامد و، نو د هغې سپینوالی وی ښکارېدو، دې نه معلومېږي چې د عطر یې کوم ځای کې لګولی و؟ په سر کې. په سر کې به په ویښتو کې عطر لګېدل. دویم د یو کافر د عمل نه هم معلومېږي چې هغه زمانه کې به داسې کېدل. کعب ابن اشرف یهودي دی او محمد ابن مسلمه رضی الله عنه پیغمبر علیه السلام د هغه په قتل پسې واستولو چې دی قتل کا ګوریله جنگ. چې کله هغه لاړو نو هغه چې د خپل کور نه راکوز شو نو ډېرې وږمې ترې نه تلې، بهترینه خوشبويي لګولي. نو دی ورته وایي چې ستا نه خو ډېر مزېدار بوی ځي. نو هغه ورته وایي او که نه مدینه کې چې کوم ګران عطر راشي نو هغه زه اخلم، او ما سره چې کومه ښځه ده نو هغه هم په دې باندې خوشحالېږي او د غټې کورنۍ سره یې تعلق دی، نو هغه ما ته د عطر لګوي. نو هغه هم په سر کې لګولی و. نو محمد ابن مسلمه ورته وایي دا سر لغونې راټیټ کړه چې د عطر دې بوی کم. نو چې سر ویښتو نه یې ونیو او ټیټې کړو نو بل ته یې سترګه وواله چې ویې وه، نو هغه په توره ووالو سر یې ته بېل. دې نه معلومېږي چې د عطرو اصل ځای سر دی. ږیره کې ولګوه، سر کې ولګوه، لیکن ترخ کې نه. ترخ کې لګول او مغانو کې لګول خو یو شی دی.